وبرکاته. خاوند ښځې سره په جګړه او په چاړه ووهله او قتل یې کړله. څه وجې نه یې قتل کړه؟ وجه څه به د دوی نه ځان خبرولو دپاره زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب ورکړه او ټلې نشان در سره خامخا ووهئ چې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا میلاو شي. ملګرو دا واقعه سیالکوټ کې مخې ته راغلې ده چې دغه خلک چې نوم یې مبارک و کور کې جګړه وه، د مبارک په لور په لاس ولګېده، نو ښځې ورته وویل چې لاړ شه دې ته پټۍ وکړه. دغې ښځې نوم خمیره مبارک ته په دې غوسه ورغله، خو هغه ښځه یې ډېره ووهله. اخر خبره دې ته ورسېده چې چاړه یې راواخیسته او ښځې ته یې په سینه ورومنډله. جګړې خو په هر کور کې کېږي، بیا سولاګانې وشي، خبره په خبرو ختمېږي، داسې خو نه چې ته چاړه راواخلې او په ښځه باندې ورومنډه، ښځه مړه کړه. مبارک خپل بیان کې وایي چې د واده نه 13 کاله شوي، خو کله نه کله به مو جګړه کېدله، خو په دغه ورځ را سره ښځه ډېر بحث وکړو. بیا ما د هغې ورور ته هم کال وکړو چې دا چپ کړه، رانه ما سره جګړې کوي. خپله یې پوه کړه چې بیا ما سره جګړه نه کوي. زه د کور نه بهر هم ووتم چې ما وایي چې زما غوسه یخه شي، چې بیا زه 1 ګنټه پس کور ته راغلم، نو بیا هم جګړه ښځه هماغه شانتې ما سره په جګړه شروع شوه. هغې راته دیکه راکړله او بیا ما هم ووهله، په چمچه مې ووهله، په ویپر مې ووهله، هر رنګ یې ورسره مې وکړل. خو ملزم خپل بیان کې وایي ما صرف په چاړه دا یېروله، دې قتل کولو اراده مې نه وه، خو بس دا رانه قتل شوله. خو دغه سړي بچي خپل بیان کې وایي چې زما پلار به زما مور روزانه وهله، ډېرې سختیانې به یې ورسره کولې، هر قسمه بحث به یې ورسره کولو. غلطي زما د مور نه وه، غلطي زما د پلار وه چې پلار به مې مور سره روزانه جګړه او وهل ټکول کول، داسې یوه ورځ نه وه. او دغه ماشومان چې وځي زموږ مور ته انصاف میلاو شي. که دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب وکړئ او ټلې نشان در سره خامخا ووهئ. والسلام.